إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ځینې مسائل دي هغې تعلق د روژې او د رمضان سره یي، دې وجې نه هغه زده کول پکار دي او ځان پرې پوهول پکار دي. او یو د هغې مسایلو نه دا ده چې چا خوراک او څښاک په ویره باندې وکړو ترې نه هېر شوي وو چې زه روژه یم او که نه یم، او د اوبو ګیلاس او شربت یې راواخیستلو ویڅکلو، خوراک یې وکړو، وروسته ورته یاد شو چې هلکه زه خو روژه ومه، نو په دې سره د ده روژه نه خرابېږي، خپله روژه دې جاري ساتي. الله نبي فرمایي دا څه خوراک او څښاک و الله ورباندې وکړو، بس الله در باندې وکړو روژه دې صحیح ده او نه در باندې قضایي شته او نه فدیه شته، خپله روژه جاري ساته. دویمه مسله دا ده ځینې خصوصا خاوندان بلکې هغه مؤمنان چې د ودونو والا دي هغوی کله قبله وکړي خپلې بیبي نه پپه والي او ځینې دا شک کوي چې زما روژه ماته شو، دارنګه او فکرمنې په دې باندې روژه نه ماتېږي. او ځکه عایشه بیبي فرمایي وی نبي علیه الصلاة والسلام به روژهدار او خپلو ځینو بیبیانو نه به یې پپه موچې واخیسته او دارنګه روژه به یې انداسې قایمه وه او روژه یې نه خرابېده. که چا داسې وکړو بلکې الله نبي خپل بیبي سره هم بستري اسې ملاستل هم کول روژه کې، خو عایشه بیبي فرمایي کان املککم لاربه، الله نبي خپل شهوت کنټرول کې ساتلو، کنټرول یې هغه په کنټرول کې و. نو دې وجې نه نوجوانان به د دې نه ځان بچ کوي او په عمر سره مخکې تللي خلک کوي نو هغې ته هېڅ پروا نه وي. او الله نبي عایشه بیبي فرمایي چې الله نبي داسې کول. او دارنګه دریم نمبر کې ځینې خلک مسواک وایي برش وایي روژه مې خرابه شوه، دې سره هم روژه نه خرابېږي. او څلورم نمبر کې ځینې بیماران سپری وایي سپری او د سینې بیماري او د بله بیماري هغې سره هم روژه نه خرابېږي. دا روژه هسې مفتو کې خلکو باندې خرابول پکار نه دي او خلکو باندې قضایي راوستلو او یا سترګې تورول یا سترګو کې څاڅکي اچول او هغه ډراپ تېرول چې هغه ډراپ د علاجي د غذا نه ستا بدن ته قوت طاقت نه ورکوي، په هغې سره هم ستا روژه نه ماتېږي. هغه انجکشن چې د درد د علاجي د طاقت نه وي هغې سره هم ستا روژه نه خرابېږي انشاءالله. ستا روژه بلکل روغه رمټه ده. هغه اشپز هغه د کټوۍ پخوونکی سړی او زنانه ګوري چې دا کټوۍ مالګه وګوري او څنګه ده او پخه ده او نه ده پخه او راواخېسته خولې له یې ورکړه د مالګې کتلو لپاره، په دې سره هم روژه نه ماتېږي. ځکه هله ماتېږي چې ته کله خوراک تېر کړي تاسې هسې د هغې ذایقه او خوند ولیدو، په دې سره هم انشاءالله بلکل ستا روژه نه ماتېږي. او که مزمزه وکړي غرغره وکړي دې سره هم ستا روژه انشاءالله روغه رمټه ده. او ځینې داسې عذرونه دي چې د هغې په وجه باندې به روژهدار روژه خوړلی شي. یو د هغې نه مرض دی او مرض به دوه قسمه دی، یو داسې مرض وي چې د هغه امید نشي کېدلی عرف کې الله د کینسر او زکام جوړول یو شان دي، الله په وړاندې یو شان دي، خو هسې ظاهري انسان چې ګوري چې د ده د ښه کېدو چانس او فرصت کم دی رافلانې لکه کینسر بیماري ورته لګېدلې بله ورته لګېدلې نو دا روژه خوړلی شي او د روژې په خوړلو مقابل کې به فدیه ورکوي. او فدیه څومره ده؟ نیم سواه څومره جوړېږي؟ په او باندې 1 کیلو او یا 100 ګرامه نور هم پسې واکه او که ډېر احتیاط کوي 1.5 کیلو ورکه د یو ورځې یو مسکین ته ورکه یا خوراک ورکه څښاک ورکه یو ټیم ورته خوراک یو مسکین ته ورکه او دا فدیه ده د روژې. او دویم هغه بیمار دی چې بیمار دی امید ډېر کېدی شي چې الله به یې ښه کړي نو دا به روژه خوري دا به قضایي کوي، دوباره به بېرته روژه نیسي. او دریم عذر څه دی؟ او بوډا سړی او بوډۍ ښځه العجوز الفاني چې ورته وي او ډېر بوډاګانې نیولی نه شي نو د هغوی ته هم جواز د روژې د خوړلو شته او دارنګه دوی به هم فدیه ورکوي. او څلورم نمبر کې الحامل والمرضع، هغه زنانه چې په خېټه باندې حمل دی، هغه زنانه چې کوی ورکوي ماشوم ته او روژه نیول څنګه دي نو دا به خپل حال ته ګوري. که چېرته روژه نیول ورته تکلیف ورکوي دې ته او د دې ماشوم ته او کوی ورکول دې ته هم تکلیف ورکوي او ماشوم ته په روژه نیولو وخت کې نو روژه دې وخوري. او دارنګه بې د روژې لپاره دوباره اختلاف دی د علماو چې قضایي به نیسي او که فدیه به نیسي، خو قضایي دا راجحه کړې د علماو چې فدیه به ورکوي او که قضایي به نیسي، نه به قضا نیسي روژه، دوباره به بېرته به روژه نیسي. او بل هغه کس چې هغه مسافر دی دومره اندازې د سفر کې چې مونځ هم پکې قصر کېږي نو مسافر روژه خوړلی هم شي او دارنګه روژه نیولی هم شي، دا به خپل حال ته ګوري. ضرور نه ده چې خامخا به یې ته خوري او دا هم ضرور نه ده چې خامخا به یې ته څنګه کې او نیسي، نه ستا خپله خوښه د دواړو طرف ته دلایل راغلي ځینې دلایل نه ذکر کوو د ولې د اختصار د ټیم نه، بل هغه کس دی چې په هغه باندې اکراه وشوه. اکراه دا معنا چې چا پې جبر او ظلم وکړو او په زوره باندې دې روژه خوري
او د جایز د خیر دی وخوره او د اکراه حالت کې سره کلمه د کفر هم ویل شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا او دا رنګ ځینې نور مسایل دي لکه د روجمات او روجمات څه دي کې کول دا د مرګ ټینګې شي دی دا کوم دا چې دا چې غیب شي او بس تا روجمات شو کتي ماته او کتي نه ماته دا څنګه چې دا غیب شو تانه غیب شو او بس تا روجمات د کتي خوري او کني خوري چې دغه حالت اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم او دې وینا علماء فتوا کړی د برج خلیفہ په دوبۍ کې سعودي علماء فتوا کړی دا او برج خلیفہ ډیر زیات کوبلو چې ټول کې رسول دی او یو رسول دی او څومره کم زیات دی چې هغه بل خلکو ته مر ټینګلې ښکاري او لاندې نور منزل ولا ته ټینګلې نه ښکاري دوی به څه کوي نو دوی دا فتوا ورکوي چې دا لاندې خلکو ته نه ښکاري دوی روژه خوري او هغه نور ته چې ښکاري هغه به څه کوي هغوی به روژه نیسي او دې وجې نه او په روژه کې روژه ماتي کې تعجیل پکار دی تعجیل څه معنا بیړه کول خدا سي بیړه نه کوي چې د مرګ ډوبېدو نه مخکې شروع کړي او دا بیړه نه ده ځینې خلک وایي دا وختي بانګې ویلې وې ګورئ وې روژې وخوړې وې حدیث روژې وخوړې او حدیث روژې خوري په خپل ټیم باندې کوئی شک نشته ولې نه خوري او لس منټه مخکې بانګې ویلې د الله بنده چې اتلس ګنټې روژه نیسي نو لس منټه نشي نیولی خدا په هغه حدیث عمل کوي چې د الله نبي ویلي چې تاسو به ته الله خیرونه درکوي چې تاسو په روژه ماتي کې بیړه کوئ او پشمني کې وروستوالی کوئ او بله مسله د تراویح ده د تراویح ځینو خلکو ډېرې لازمې کړي مخکې ورځ کې ما چا پوښتنه وکړه وایي زه یو ځای کې ما ورته تراویح کوم او خپل کلي لازمه او کله مې ډېر لرې هلته مې ختم شروع کړی دی او دا ختم خو ما نه ماتېږي پاتې کېږي دا به څنګه شي زه به څه کومه ځینې داسې شیان په ځان باندې لازمول چې الله او رسول در باندې نه دي لازم کړي ځان په تکلیف کې مه اچوه ختم لازم نه دی ختم فرض نه دی ټیک شو که امام صاحب قرآن وایي مانځه کې او رواني مسلسل ختم شو پروا نه کوي خو دا چې خامخا زه ختم کوم لازم دغه التزام د ختم په ځان مقتدي چې کوي او په ځان باندې چې امام کوي دا ځان باندې هغه څه لازمول دي چې الله او رسول نه دي لازم کړي او تراویح کې به دا هم جواز نه لري شپې نبی علیه السلام کړي چې جمعه کې صحابه ته جمع ورکړي او څلور مشوره ورته وې دې لپاره چې تاسو باندې فرض نشي کله چې هغه فرضیت یې ختم شو چې الله نبی وفات شو به عمر رضی الله عنه کسان او ابي ابن كعب او دا رنګ تمیم داری ته وې خلکو ته جمع ورکوي د تراویح او عمر رضی الله عنه بیا ودرو ورځکه د فرضیت هغه یې ختم شو ځکه د الله نبی چې کله ونه وحي برات چې هغه وفات شو وحي دروازه بند شو او به یو لس رکعاته صحابه کړي نبی علیه السلام کړي ځان باندې شل او دا نسبت عمر رضی الله عنه کو دا نشته ټول وایي چې دا کمزوري دي او زه خو ویم چې اته وکړه یولس وکړه خو په داسې انداز سره یې وکړه لکه څنګه چې عایشه بیبي فرمایي الله نبي به داسې مونځ کولو چې فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وی داسې ښکلي اوږد او ښایسته مونځ به یې کولو چې ته پوښتنه مه کوه چې څومره ښایسته مونځ یې کولو او څومره اوږد کولو د الله نبي لږ کوه ښه کوه الله مونږ نه ښه غواړي ډېر خراب نه غواړي لږ ښه غواړي الله ليبلوکم ایکم احسن عملا رب اعني على ذکرک وشکرک دعا مونږ وکړه وحسن عبادتک ښایسته عبادت توفیق راکړه الله او داسې تراویح به ځان لازمول چې تراویح دې ونه کړي روژه دې نه کېږي دا بې ځایه فتوې او بې ځایه خبرې دي جمعه کې درنه پاتې شي نه شي کولی جمعه کې نه کور کې وکړه او الله نبي دا باقي ټول کور کې کړي درې شپو نه علاوه مونځونه تهجد کور کې کړي کور کې هم کولی شي جمعات کې هم کولی شي او که بلکل درنه پاتې شي او ناوخته راپاڅېدې هم ستا روژه کېږي هیڅ خبره نشته بلکل ستا روژه کېږي دا نوافل دي او دا رنګه یا سنت دي او په دې سره الله خیرونه او برکات او اجرونه ډېر درکوي که بالفرض درنه پاتې شو هېڅ نشته خو تراویح کې به اطمینان سره او داسې انداز سره به تراویح کوي چې په سکون او آرام سره او دا رنګه اطمینان سره او الله ته دا عمل ډېر خوښ دی اله الاولین والآخرین مونږ ته ټولو مؤمنانو ته د هغې روژې نیولو توفیق راکړي الله چې ته دې راضي کېږي الله چې سبب د جنت د ننوتلو جوړېږي الله او د جهنم نه د بچ کېدلو جوړېږي الله رب العالمین د رمضان په وجه الله مونږ کې ښایسته خویونه راولي الله بهترین اعمال توفیق راکړي الله او د رمضان په وجه باندې په دې میاشت مبارک کې مبارکه میاشت کې رمضان المبارک میاشت کې الله د ټولو مؤمنانو هر قسم حاجات او مشکلات الله ټول آسانه کې الله عام مؤمنان او بالخصوص شاه دلته نن حاضري کړې ده الله د ټولو دیني او دنیوي انفرادي او اجتماعي کورني او بارني مالي او بدني ټول مشکلات آسان کې او مؤمنان د دغه مصائب او مشکلات او کوم کې شراګیر دي د دنیا په هر کونج کې الله د دې مصیبت او د غم ډن نه راوباسي او د رحم دروازه الله په ټول امت مسلمه باندې کلاو کې صفونه برابر کړي